ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الله رب العالمین چې آدم علیه السلام پیدا کو نو هم داغه د وجود نه دغه څه پختینا د بیبي حوا علیه السلام پیدا کړله. دیو جنا نارینا او زنانا دا انسانان دي د یو بل حصي دي، بعضکم من بعض. النساء شقائق الرجال نیمی حصي دي دا ښځې د نارینهو. میراث کې هم ورته نیمه حصه ملاویږي. چې ورور ته 2 لکۍ نو دې ته 1 لک، ورور 2000 د دې 1000 روپۍ. خو د هغې وجه دی چې نارینهو باندې ذمهوارۍ ډېرې زیاتې وي او په دې باندې ذمہواری نه وي. بیا د دنیا کې څومره نیک اعمال چې دي لکه مونځ، روژه، زکات، حج، ذکر، اذکار، سخاوت، انفاق، علم حاصلول، پاغي عمل کول، علم بیانول خلکو ته، قرآن خودل، قرآن زده کول، د ټولو عملونو چې الله څنګه ثواب نارینهو ته ورکوي نو داسې ښځو ته هم ورکوي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه. چا چې نیک عمل کو، که سړی که ښځی خو چې ایمان پکې وي الله به جنت ته بوزي. بعضی زنانا نیکبختی وي او بعضی زنانا بدبختی وي، لکه څنګه چې بعضی سړی نیکبخت وي او بعضی سړی بدبخت وي. څه ښځې هغه جنت ته ځي او څه ښځې هغه جهنم ته ځي، لکه څنګه چې څه سړی به جهنم ته ځي او څه سړی به جنت ته ځي. قرآن د نیکو زنانو صفت بیان کړی دی او د بدو زنانو بدی بیان کړی ده. گویا چې معلومه شوله زنانو ډېر لوی شان دی، ډېر لوی قدر دی. قرآن کې یو صورت د زنانو په نوم باندې دی، النساء، زنانو ته ویل کېږي. پکده چې پیغمبران دنیا کې څومره راغلي وو هغه نارینه وو، خو زنانو کې هم ډېرې اوچتې اوچتې عالمانې او اولیاء راغلي دي، پیغمبرې پکې نه دي راغلي. تاسو ګورئ د آدم علیه السلام بیبي وه، څومره نیکه ښځه وه. د هغې دعا هم په قرآن کې ذکر ده، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. د ابراهیم علیه السلام د بیبیانو ذکر په احادیثو کې څومره ډېر راغلی دی، قرآن کې هم ذکر راغلی دی. ملائکو څخه راغلي وو، زیري ولا ورکړي وو. نو څومره نیکې زنانه وې د ابراهیم علیه السلام. په الله باندې د هغې اعتماد او بروسه او توکل ډېر برابر وو. دغه رنګي د عیسی علیه السلام مور ته وګوره، مریم
علیه السلام چې الله پاک په قرآن کې د هغې څومره صفات بیان کړي. د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي وا عائشه رضی الله عنها د هغې په باره کې قرآن کې 10 آیتونه راغلي دي. سورة نور کې، سورة احزاب کې د زنانو ډېر صفت الله بیان کړی دی چې بېشکه مؤمنانې زنانه مسلمانانې تابعداري چې د الله او د الله د رسول تابعداري دي او د خاوند تابعداري دي، رښتینی دي او خیراتونه کوي، روجینی وي او د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي، د خپل عزت خیال ساتي او الله ډېر ډېر یادوي. والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، دا سړي صفات بیان کړي. نو الله رب العالمین داسې ښځې چې دي اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما، الله دې لپاره بخښنه تیار کړې ده او لوی اجر ول الله تیار کړی. ډېرې زنانې چې هغې په نیک اعمالو کې او ایمان کې د ډېرو نارینهو نه مخکې وي. ولیس الذکر کالانثی، مقصد د خبرو هغه دا دی چې څنګه الله رب العالمین په قرآن کې نارینهو ته ویلي تاسو به شراب نه څښئ، احادیثو کې راغلي نشې به نه کوئ. څنګه چې قرآن کې دا راغلي دي ولا تقتلوا انفسکم، ځانونه مه وژنئ، رشوت مه اخلئ، سود مه کوئ، جواری مه کوئ، پالونه مه معلوموئ، قسمتونه معلومولو د دې دا مه کوئ، درګاهونو ته مه ځئ، د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر او نیاز او منښتې مه کوئ. نو دا خبرې یوازې نارینهو ته نه، دا زنانو ته هم دي. زنانه به هم په نڅه خبره باندې دا نه کوي چې بس وی دوایی وسکله او ګولۍ وخوړلې او ځان ته اور بل کو او وی دانګل او دا وغه. قرآن منع کړی دا چې ځانونه مه وژنئ. احادیثو کې راغلي که چا ځان ووژه نو آخرت کې دا سزای چې هغه سزا ورته بار بار ملاویږي. که چا زهر څکلي بیا بیا به زهر څکي، که چا ځان په چړوکی وجري بیا بیا ځان په چړوکی وهي، که چا ځان د غر نه غړوي چرته نه دانګلي هغه سزا ورته بیا بیا ملاویږي. نو څومره سخت جرم دی. دغه رنګې اکثر نارینه چې د هغې نشې تماشې کوي، سګرټ، نسوار، شرابونه، چرس، افیم وغیره. په ډېرو ځایونو کې زنانه هم په دې مصیبت اخته شوي وي. نو زنانه هم له هم منع راغلې ده. بعضې زنانې هغې هم نسوار اچوي، سګرټ څکي، نشې کوي، دې نه سخته منع راغلې ده. لکه څنګه چې الله پاک سړو ته ویلي چې نظر ښکته ساتئ، د نظر حفاظت کوئ، پردو زنانو ته مه ګورئ، نو داسې ښځو ته هم ویلي چې تاسو خپل نظر خیال ساتئ. لکه څنګه چې الله پاک نارینهو ته ویلي چې د خپل عزت حفاظت کوئ، بې حیایي ونه کوئ، نو داسې زنانو ته هم ویلي. دا خو صداغ اعمالو خبره وا چې بد عملونه نو دا مه کوئ. دغه رنګ الله رب العالمین چې حکم کړی دی چې منځونه کوئ، زکات ورکوئ، نو دغه خبره نارینهو ته هم ده، دا خبره زنانو ته هم ده. کومه زنانه چې د خپل کالو د خپل سرو زرو چې هغه د 9 تولو نه سوا شي د هغې زکات نه ورکوي، نبی علیه السلام وایي د قیامت پر ورځ به الله پاک ورته د اور بنګړي اچوي، د اور کالې به ورته اچوي، اور د جهنم. دغه رنګ نبی علیه السلام فرمایلی چا باندې حج فرض یو حج له نه ځي نو خوښه ده که یهودي مړ کېږي یا نصراني مړ کېږي. نو بعضې زنانې هغې ډېرې مالداري او حج له نه ځي، نو دغه حکم چې د هغې ته هم دی. بیا
وای منافقانو سړو دا نښه ده چې هغوی الله ډېر کم یادوي او موږ کې ډېره سستي کوي. نو که دا زنانه وي نو هغوی هم په دې کې شامل دي، نارینه او زنانه ټول. نو زنانه دې ځان چې دی هغه اوزګار او خلاص نه ګڼي چې ګنې بس مونږ ته څه خاص مسله نشته. دا ټول دین چې دی دا د نارینه هم دی او د زنانه هم دی. سوا د دینه چې بعضې داسې مسلې وي چې هغه صرف د نارینهو مسلې وي او یا بعضې داسې مسلې چې هغه صرف د زنانهو مسلې. دې نه علاوه مسلې چې هغه عامې دي نارینهو دپاره هم زنانهو دپاره هم دي. لکه علم حاصلول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن یو ټکی دی وایي 10 نیکۍ دي او زه دا نه وایم چې الف لام میم یو ټکی دی، بلکې الف یو دی، لام جدا ټکی دی، میم جدا ټکی دی. نو د دې الف لام میم 13 نیکۍ شو. نو دا 13 نیکۍ چې یو سړی تلاوت کوي هغه هم الله ورکوي، که یو ښځه تلاوت کوي نو هغې له هم الله پاک دا 13 نیکۍ ورکوي. خو لیکن ما تاسو ته ووایي چې قیامت کې یو ډله وي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، یو ډله جنت کې او یو ډله جهنم کې. سعیدو ففی الجنه چې نیکبختی نو جنت ته، شقو ففی النار چې بدبخت دی نو جهنم ته. نو هغې کې دا خبرې دي چې بعضې بدبخته زنانې د بدبختۍ عملونه کوي، که توبه ونه باسي نو هسې نه چې انجام خراب شي. لکه هغې کې یو مسله شرک کول. د نارینهو نه زیات تعداد چې دی د ښځو په دې مزارونو کې قبرونو ته یې سرونه ښکته کړي، پیرانو ملنګانو ته یې سرونه ښکته کړي، د قبر هغه ګټې به په ځان مخي، شالونه هغه به وړي په قبرونو باندې غوړی، دغه ځای اوبه او چینی او مالګه راړي چې دې کې علاج دی، دې کې شفا ده، دې سره به مرضونه ښه کېږي. د بابا په نوم باندې نظر و نیاز او منښتې کوي، پیرانو پسې ګرځي راګرځي او جادوګرانو پسې کوړو منترو پسې ګرځي راګرځي چې معلومات وکړم چې موږ باندې چا څه کړي دي. نو دا خو د غیب خبرې، په غیب خو صرف الله پوهي. نو ته څنګه ځې او یو انسان څخه ځې هغه نه تپوس کوې چې په موږ باندې چا څه کړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دا کار کوي داسې خلکو څخه ځي چې هغې خلکو ته د قسمت حالونه وایي، نو داسې کس چې په قرآن باندې کفر کوي، داسې کس چې د ده به صلیخ ورځې مونځ قبول نشي. یو علاقه باندې 2 تنه تیرېدل، هلته کې خلکو راګیر کړه، وایي تاسو به دغسې نه تیرېږئ څو پورې چې تاسو دلته کې نظر او نیاز او منښته نه کړي د دې بابا په نوم، د قبر د بت په نوم باندې. نو هغه یو خو نظر او نیاز هغه ته ما سره څه نشته دی، وایي که هېڅ نه وي سره مچ راګیر که څوک خو بس څه به کوې، هغه یو مچ راګیر که هغه یې مړ کړو، لکه دا د بابا په نوم باندې قرباني دا نظر مې کړو. بل کس وایي چې نه زه خو دا کار نه کوم، که مچي کار سي د الله مخلوق دی او د غیر الله په نوم باندې د الله نه سوا بل چا په نوم باندې زه کارونه نه کوم، نظر او نیاز او منښتې او قربانۍ نه کوم. خلکو راونی او قتل یې کړ. نو ګوره د هغې یو مچ په لاس باندې، یو مچ د وجې نه هغه کس جهنم ته لړ، چا چې مچ قرباني کړ، او دا کس چې خلکو ووجو خو دی الله جنتي کړ. او اوس خلک چې دی چرګان وړي، ګډې بیزي بوزي، غواګانې میخې بوزي، نظر و نیاز او منښتو په شکل کې. خو خلک هندوستان کې د انډیا سره هندوانو سره ډېر وخت پاتې شوي، هغوی چې کوم بتانو سره طور طریقې کوي نو مسلمانانو قبرونو سره دا راواغستې. حالانکه اسلام خو ډېر صفا خالص دین دی، اسلام کې خدا مسله ده چې قبر به د سره پخی هم نه،
دا مزارونه په جوړول او ګمبدونه جوړول او شالونه دا کیسې دا خلو لري خبرې دي. نبی علی السلام قبر په خیمنا په دې باندې مسلې کلم نه کوي. دا سي خالص صفا سوترا دین دی. نو دا د خزو یو غټ جرم دی چې دا اکثر کوي او الله پاک دې زنانه ولا دا توفیق ورکي چې د دې توبه واسي او خالص دین هغه عزت. بل مسله هغه دا چې ما مختصر دا ویم جادو وغیرہ دې سيزونو پسې لګیدل چې خاون زما شي او دا زوی مې د الله سونه زیده د خزینه شي. کس واقع څه طریقې خلکو باندې د چا اولاد بندول د چا تفریق راوستل چې دا خزه خاون د یو نه جدا شي. کس واقع سم تعویذونه او کوډه منتر او جادو وغیرہ هغه کیږي. بل خبره دا زنانه په دې غمونو کې ځان ټکوي چغي وهي گریبان شلي وخترا شو کوي ویر کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د داسې خلکو ما سره مونږ سره هیڅ تعلق نشته او څوک کومه زنانه چې دا کار کوي د جاهلیت دا طریقې کوي د قیامت پر ورځ باندې د خارق لباس ورته واچول شي. د خارق سخت عذاب ورته ملوي. نو دین هم ځان ساتل پکار دي. غم کې صبر پکار دي. سترګو نه اوخ کې رواني شي نو هغه باندې هیڅ ګناه نشته چې داسې انداز کې زړه خامخا خپي او سترګو نه اوخ کې رواني شي هیڅ ګناه پې نشته. ولیکن که څوک چغي وهي ځان ټکوي کپړې شلي وخترا شو کوي پسینه ځان باندې رايخي وي دیوال لسر راخلاصي دا ټول طریقې دا حرامي دي او سخت د ګناه کار دي. بل ما تاسو مختصرا دا موي چې زنانې خامخا کور کې وخت دی رہی نو تکلیفونه راځي مصیبتونه راځي امتحانات راځي کله خواخې د طرف نه کله سخر د طرفه کله خاوند د طرفه کله د خاوند خین دی هغه تنګول کوي کله با خوراک ساکنی کله به خرچه نه ملاويږي. دا دنیا دا قسمه قسم خلک کی دنیا کې نو دا سی ونه کوي چې وېزان وجنو او دا ودا یا په نس خبره باندې طلاق وختل دا ډېر ناروا کار دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه خزه منافق دي چې اسې به سخاون نه طلاق واړي. دا رنګي یو مسله د بے پردګۍ ده. تر اوسه پورې ډېرو ځایونو کې ډېر خیال وساتل کېده. اوس زنانې بازارونو کې لږ چې داسې ځای ته شي چې پوهېږي چې دلته به څوک خپلوان یا کلیواله نه نو بس برکه مرکه لري څوک پرسونو ته برکې واچي او چا مخونه کلاو کړي او بس مارکیټونو کې وناستي خوراک ساک او ګپې شپې او مخ په خو کلاوي دغسې وناست. که خاوند دې نه ویني نو تا نه ویني ورور دې نه ویني زوی دې نه ویني پلار دې نه ویني لیکن الله خو دې ویني. نو چې مړه شي سبا کې الله له بس جواب ورکړي. نو پردي خیال ساتل هغه انتهایی ضروری دي. لباس خیال ساتل ضروری دي چې ډېر تنگ لباس نه ډېر نری لباس نه دغه رنګي کورونو کې خیال ساتل چې مثال یو زنانا یو جنې کور کې आवाज ده ماما زوی رااله ماسی زوی رااله پپو زوی رااله نو आवाज هغه ته اجازه بنور کړی کی چې ماسی کور کې پپو کور کې دا د راځي
نو ټیک د خپل پپو څخه برازي ماسي څخه برازي صحیح لیکن چې جنای आवाज ده مور نشته د کور کې نو بیا به اجازه نه ورکې نشي आवाज کې ده دغه الک او جنای زکه چې د یو ول سرواده کې دی او د چا چې یو ول سرواده کې دی شي هغه و پردک سو پورې چې واده نه شي د دې خبرونو ډیر خیال هغه نه ساتل کیږي نارینه ودونه کړي مہر نه ور کوي خزیلا نارینه میراث ورته ملاو شي پلار مړ شو مال ورته ملاو شو خپل خويندو لې سین ور کوي دا ظلم دی دا بیا خزو باندې ظلم دی یا زنانه هغه خپل مور پلار څخه نه پریدي خپل ضروری سم معمولی ضرورت د پاره نږدې بازار ته هغه نه پریدي دام صحیح نه ده نږدې ځایونو کې زنانه غتلې شي پرده کې یا زنانه او داسې جمعات تتل واړي چلته کې د زنانو د پردې انتظامی او الته پرده کې خپل مز کولی شي تراوی کولی شي او خاوندان نه پریدي دا ظلم دی نبی علی السلام ویلي چې زنانه د جمعتون نه ممنه کوي دا رنګ خزي او دا باندې کوي چې بس ماشومان دي او وخت بولې کړي او کپړو پاکو پلیتو پته نه لګي نو زمونږونه ځکه نه کوم ټول عمر اړو منځونه نه کوي بعضی خزي بدبخت داسي اړو منځونه نه کوي حالانکه پیغمبر خدا فرمایلی دي چې د مسلمان د اسلام او د کفر مینس کې فرق کوونکې چیز مز ده څنګه مسلمان ہے چې مز نه کوي کنا سبا در باندې مرګ را لې بیا خو دنیا ته راتللو نشته سبق نو دا باندې بیا تل کې نه چلی چې کپړو پاکو پلیتو پته نه چلی دا څنګه چې چرته واده ماده لازم زمدستی ځان سنبال کی نموزلت انتظام نشي کوله بهرحال خاص کر بیا د علم حواله سره مسله علم حاصلول ډېر زنانه دي جزان یغي 50 کال شپته کال عمرې او قران نه ویلي په ناظره هم نه ویلي څومره زیاته اوس خدای په ځای مدرسې جوړې شوې او بیا هم داسې خلک شته چې هغه قران نه زده کوي هغه چرته یو مدرسې ته هم نه که یو ځای نه لګي ځړنو بل ځای ته بل ځای ډیر شه مدرسې دي چرته خو سبق شروع کوي یوازې قران په ناظره ویل نه دي ناظره به زده کوي بیا به ترجمه زده کوي قران په مانو باندې وای علم حاصلول دي څومره زنانه دي الحمدلله الله ولا توفیق ورکړي هغه علم حاصل کړي عالمي جوړي شي نو دا سي پکار ده چې هر زنانه دا اراده وکړي چې زما په خاندان کې بچو کې څوک ناسوک به عالمانی هلکانو کې اولک عالم جوړ کی جنکو کې او جنې عالم جوړ کی او کوم چې ضروری علم دی لګ علم هغه خو چې ټول حاصل کی هر یو دومره علم حاصل کی چې خپل زندگی په تیرول شي مثبت څنګه کوي روزي احکام سری زکات مسلې هغه سری نکاح طلاق مسلې هغه سری غم خادای مسلې هغه سری حج عمره طریقې هغه سدي چې دا خو سره ضروری مسایلو باندې خو چې خامخا هغه پوښ نو دا بیا بدبختی دا کله چې زنانا هغه صرف ګناهونه پیژني او نه اعمال نه پیژني نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو یقینا اوله فتنه چې بنی اسرائیل کې ول زنانو پوجا یو کسو هغه خلکو لالچ ورکو
وی پلانای جنې داغي سره د وادو کو پلانای پدې کې واچو او هغه د پیغمبر خلاف خیره شروع کړي هغه کس د زنانو د وجه د خزو د وجه او بیا هغه خلکو ته وی کې د مسلمانانو لخر راضي پتا سو حمله کوي نو تاسو په علاقې کې څومره خسته جنکې وي هغه فوجیانو پسې اولې گئی نو هغه و به ہے کې اختشي او داغي فوجا د الله مدد به لري شي او شکست بوخري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زخه ملکیګه زمانه بعد به ډېری فتنی وي خو فتنو کې ټولو کې خطرناک فتنه د خزو فتنه ده غټه فتنه ده داسې خزې چې خپل هم اړې دلی وي او نارینه بم اړې د دین نه د الله نه او د الله د رسول نه د آخرت نه د قیامت نه جنت د دې مسلونه نو دی وجه حدیث کې یو طرف ته دار اغلی چې دنیا ټول د فائدې سیز ده او پدې کې ټولو کې اوچت د فائدې سیز چې هغه زنانه ده نیک زنانه المرأة الصالحه نو دینه دا معلومه شولا چې ټولو کې خصیص هغه زنانه هغه زنانه چې نیک زنانه ټولو کې خراب سیز هغه زنانه ده هغه زنانه چې خراب زنانه بد زنانه ده نافرمانه زنانه نو هوس هر یو زنانه ځان سره سوچوږي چې مال کوم جوړېدل پکار دي نیک زنانه او که بد زنانه نبی اسلام فرمایي کوم خزه چې 15 وخت مسکی د روزي میاشي روزي نیوي او د خپل عزت حفاظت کوي او د خاون خبره مني نو د جنت اتو واړو دروازونه په کومه چې غواړي باغی به داخل شي څومره لوی صفت دې د نیک زنانه پر نبی علی السلام یو ځل چاته پوښتنه وکړي خو کس څوک دی وې د چا چومر ډیری وې بد کا څوک دی وې چې د چا عمر ډیری نو دا څنګه یعنی خو کس هغه کس دی چې دا عمر ډیر دی عمر ول الله ډیر ور کړي خو پاغه ډیر عمر کې نیک عملونه کوي نو دا خده کنه عمر ډیر شنو نیکیم ډیر شو او بد کس به هم داسې دی چې عمر ډیر دی خو بد عملونه کې لګیا دی نو چې عمر ډیر شنو بد عملونه به هم شي ډیر شي نو معلومه دا شولا چې اصل سیس چې هغه ایمان دی او نیک عمل په 2,500 روپۍ باندې سوټ غستل غواړي کپڑے غستل غواړي او په 3,000 پلانې واغستو پلانې په 15,000 باندې جوړه واغستله او پلانو کړ چې دین هغه ډبل بیډ دې مونږ کړ چې دینو کټونم صحیح نشته دی او پلانو سره د میک اپ چې دینو داسې ځان لا میک اپ سامان غسته دي د بار نه دوبه نه ولا راوړې دي او زه د کارادر نوم نشم غسته دا خبرې کول دا ټول شیطانی خبرې ته ځواني د چا همیشه نه پاتېږي کډېره میک اپ کوي خو بوډاواله و پی راځي دغه ځوانه جنې چې تا تنن ښکاری 100 کال بعد به دا بوډاوالی طرف روان شي بیا و بوډای کیږي او په میک اپ باندې ځواني نه راټینګي نو دا سيزونه رستو دي اصل سیس چې دا ایمان او نیک عمل دې ته توجه ورکول پکار خپل پوره کوشش دې طرف ته راړول پکار دي چې موږ خپل عقیده درستی کو خپل عملونه او معاملات هغه سم کو او دا نه صحیح کیږي مگر په دې طریقه چې موږ قرآن او حدیث زده کو چې الله سویلی د الله رسول سویلی الله او د الله رسول موږ ته سوی چې او جنې واده شي نو هغه خپل سخر خواخ سر څنګه ژوندۍ تیری خپل خاون سره به څنګه ژوندۍ تیری او بیا د خپل مور او پلار او د خپل ورونو خويندو سره به څنګه معاملاتي الله او د الله رسول مونږ ته سوې چې غم در باندې رااله نو سبق ہے الله او د الله رسول سوې کو ودونه کیږي نو سبق ہے الله او د الله رسول سوې چې وختي د کېدل پکار دي
او کنا وخته وختي ود کېدل. الله او د الله رسول سوی چې وختي پاسېدل پکار دي کنا وخته نو وختي پاسېدل پکار دي. الله او د الله رسول سوی چې حلال بخرو که حرامه نو حلال بخرو. الله او د الله رسول سوی پرده بکو که به پرده بګرځو نو پرده بکولی. نو دا ال حاصلېږي چې انسان قرآن او حدیث هغه زده کی نو ته پته ولګي دې زنانه ته هم پته ولګي چې الله او د الله رسول هغه سویلي زما لباس بسنګي. آیا بس چې څنګه پیشن راځي نو هغه سي پیشن سره وځ لباس ځان لاخلم دې ته ونه ګورم چې الله او د الله رسول په ناراضه کیږي خو نه چرته ګوري بخا خاولې باندې ګوري. قرآن کې الله پاک ویلي لباس کې ستاسو خایس هم ده او لباس کې ستاسو پرده هم ده. نو پردی خیال به پکې مخ کې ساتي دانه چې نری لباس اچو اغسته ده نو خایسته خو ډیر ده خو پرده پکې نشته. نو داسې خایسته لباس باندې څه کوي چې پرده نشته نو اول پرده او بیا خیر د خایسته لباس څوک ځان لاخلي بالکل اغسته شي چې الله ولا وس ور کړی خو پردی مسله قتل ضروری ده. عائشه رضی الله عنها څخه یو زنانه رااله او هغه نری لوپټه چولې و هغه ولا لوپټه وشلوله او غټه لوپټه ولا ورکړه دا واغ بیا پدې ځان په کول چې کنارای لوپټه مې چوله او وخته پکې ښکاری نو مسکیږي کنه کیږي څنګه به مسکیږي چې تا وخته ټول ښکاری. ډېرې مسلې دي بهرحال او دا درس مقصد هغه دا دی چې زموږ ذهن کې دا خبره کیږي چې زندگی به زموږ الګ خسته کیږي چې موږ قرآن او حدیث په صحیح معنی کې زده کو علم په صحیح طریقه باندې هغه زده کو. او قرآن کې راغلي دي چا چې ایمان راړو نیک عمل وکاو فلنحيينه حیاتا طیبه مونږ به له خسته زندگی ورکو مزیدار زندگی ورکو. او چا چې ومن اعرض عن ذکری چا چې زما د ذکر نه قرآن او حدیث نه زما د یاد نه مخ واړو فإن له معیشة ضنکا د زندگی به لنډه تنگ کم ونحشره یوم القیامت اعمى او د قیامت پر ورځ به ړوند را پاسو. داسې کسبه داسې سړی یا داسې ښځه د قیامت پر ورځ وړاندې نظر به کار نه کوي را پاسي چې چا دنیا کې داسې زندگی تیر کړې و چې قرآن او حدیث او د الله د یاد نه غافل و مخې اړول. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین څوک چې د الله د یاد نه مخ اړي له غافل کیږي سترګې پټي نو شیطان ور سره ملګری کیږي او شیطان چې چا سره ملګری شي نو دا خور څه خراب شي. په قیامت پر ورځ بیا دې پلاسونو چکونه لګي و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش چې پیغمبر په لار تللی او پلانی سره مې ملګرتیا نه کړې چې زه د ذکر نه اړولم. نو کوشش وکړئ ټول چې خپل هم او خپل بچو باندې د قرآن او د حدیث د زده کړې او د علم د حاصلولو هغه کوشش شروع کړئ. او عمر ته مګوري چې عمر 40 کال دی او 50 کال دی بچا ته چې سور آسان یو ټکی یادول شي یو ټکی دی یادې او چا ته ډیر یادول آسان ډیر دی یادې په دې طرف ته پوره توجه هغه ورکړي. او کومه زنانه چې داغي خاوندانو سبقونه نه ویلي هغه ته دی وی چې سبقونه هغه شروع کا جمعاتونو کې تنظیم شته دی هر جمعات کې استادانی هغه نه شروع کول شي سبق. الله پاک دې ټولو مسلمانانو لا توفیق ورکړي چې د خپل خوږ رب او د خپل خوږ رسول هغه ویناګانی چې قرآن دی او هغه ویناګانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې احادیث دي هغه ذکی د الله وینا قرآن د رسول وینا حدیث د ذکی او پاغي باندې د عمل کولو کوشش وکي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.